د برادر واډي کمراټ کې د تیز باران او سیلابي صورتحال په وجه دغه سیمو سیلګرۍ ځایونو کمراټ او جاز بانډه په شمول نورو سیمو کې په سوونو سیلګر ګیر شوي دي د کمې دپاره چې د برادر ضلعي انتظامیې پولیس مقامي خلکو اوسېدو له 3 هوټلې مختص کړي هسې خوراک ورکولو سره نور خدمت جاري دی دین علاوه مقامی خلک د هوټلو نه بهر هم د سیلګرو دغه هوټلو یا نورو محفوظ ځایونو ته رسولو امدادي سرګرمو کې لګیا دي د پېښور یو راغلي کمراټ ته په ټور باندې واصل کې سیلاب راغی د هغې وجه لږ ډېر تباهي وشوه او بیا ډي سي چې کوم کسانو ته راوستي سرکاري هغې ته وویل چې تاسو هوټلو کې راشئ تاسو ته سټې مې فري دی او موږ دا راغلي یو دې هوټل ته برج کمراټ ته او دلته موږ سټې ملو شوې ده او موږ د انتظامیه ډېر شکریه ادا کوو हम लोग कुमराट में जो सैलाब आया है पत्रक से लेकर थल वाला जो रास्ता है वो 3-4 जगह से टूट गया है तो हम लोग सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर फंसे हुए थे लेकिन यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ के लोग यहाँ की पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कुमराट वैली में जो सैलाब आया है तो उस पर कुमराट में फंसे हुए जितने भी हमारे सियाह हजरात हैं उन सब के लिए हमने कुमराट ग्रैंड पैलेस में उनको फ्री एकोमोडेशन का इंतज़ाम किया है। जितने भी हमारे सियाह हजरात कुमराट वैली में फंस गए हैं उनसे गुजारिश है कि वो ग्रैंड पैलेस होटल पहुंच जाए। हम हमारी पूरी टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। د تل تاڼې پولیس اس ایچ او نوروز خان د وینا تر مخه تیرو 2 ورځو کې د تل نه ګوالدی پاس پلار کالام ته 250 پورې هغه سیلګر لېږلی شوي دي چې خپل ګاډي پرېښودي یا نه دي راوستي دین علاوه 200 پورې سیلګر اوس هم دغلته موجود دي او چې څوک هم خپل ګاډي پرېږدي نو مقامي پولیس د تل نه د کالام پورې جیپانو په ذریعه لیږلو دپاره عملي ګامونه پورته کوي د ایس ایچ او د وینا تر مخه د تل نه دې طرف ته سړک د بریکوټ او کلکوټ په مقاماتو خراب شوی تک قابل نه دی پاتې د دغه سړک په بحالۍ کار روان دی چې 2-3 ورځې به اخلي دین علاوه د برادر ضلعي انتظامیې په شمول نور ذمہ دار د کمراټ د سړک د بحالۍ دپاره هم کوششونه کوي محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدیر